د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه یو سړی دی یو صحابي دی یو الک دی دا معلومات دی وخت کې ماته نشته چې دا صحابي دی که تابعي دی خو یو جماعت کې بناستو ډېر عبادت پیدا الله کو نوجوان د نوجوانه عبادت د الله ته ډېر خوښه مې روژه به قیام به اوږد کو تلاوت د قرآن شریف به کو دومره عبادت گزارو د حالت چې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپل ورته پسخېږي چې خدای پاکه د هلک دومره بهترین عبادت پر رکوع ولاړې نو ولاړې نو قیام کې ولاړې نو ولاړې پر رکوع پروتي په سجده پروتي الله دومره خشته عبادت او ماښام بیا روژه ماتوي داسې بهترین عبادت او جالي اروح الله ته چې عمر رضی الله عنه غوندې شخصیت د دې عبادت ته پسخېږي چې ماسخوتن به شي نو دې ته کور ته پلار یې د هغه پلار خدمت له به ته سهار به بیا جومات ته پېشمني به وختي راته او خشته او ډېر زیات خوبصورت نو یو ځل روان دی یو جینۍ په د مینه وه دې خشته او ښکلې و جینۍ په مینه وه هغه به ورته لار کې ولاړه وه په دې نیک سړی و چې کله به ته نو په سر به څادر اچوي او چې په لاره به راته نو سر به یې پټ کړی و چې زما نظر چې ته غلط استعمال نه شي یو ځل په لاره روان دی د پلار کور ته جینۍ ورته ولاړه ده بیا جینۍ پوه شو چې دا هلک خو یو خوا بل خوا نه ګوري راشه یو آواز پرې وکړه جینۍ ورته یا لکه ته انسان یې که ځناور یې انسان یې که حیوان یې دلته راته زه ولاړه یم ته ما ته وګوره زه څومره ښکلی یم زه څومره خشته یم د دنیا خلق ما پسې منډې وایي زه تا پسې منډې وایم او تا چې دلته ماسخوتن هم تا ته ولاړ یم او پېشمني هم دلته تا ته نیمه شپه کې ولاړه یم او ته ما ته اړو ګورې نه ته خو سارو غوندې په دې لاره تېرېږې تا کې اړو زړه نشته ستا اړو محبت نشته ستا اړو دماغ نشته ستا اړو انسان نه چې ته ما ته وګورې ته ما ته وګوره څومره خشته یم او دومره ښکلې یم دې جینۍ چې دا آواز ورکړه د دې هلک دې اړله دا شی ور پرېوت ګوره د شریعت دایره کې چې څوک ژوند تېروي اب محفوظی پرهیز ډېر قیمتي شی دی بدنه اوس بدپریزي وشوه شریعت وایي چې ښځه به سړو سره نازکې خبرې نه جینۍ ورسره نازکې خبرې وکړئ هوښیاره وه د مینې خبرې وکړئ ده ته خپل حسن ور مخکې کړ دله پې غور ورکړ او خبرې ورسره نرمې پستې وکړې چې ویې کړې د دې سړي د دې هلک په زړه کې ورته لږ غوندې میلان پیدا شو شیطان خو دلته شته که نه شیطان ور دننه شو ورته اوس پرهیز وله ماتوي زمونږ علما څه وایي زمونږ فقهاو په قبرونو د الله نمار نازل کړي هغوی څه وایي هغوی وایي ښځه به سړو سره نرمې نازکې خبرې نه هغې به کوي لکه مثلا یو سړي دروازه ووانه او دې وخت کې سړی په کور کې نشته د کور خاوند صرف زنانه ده په کور کې او ده ور وه زنانه به ورته څه وایي خیر جواب به ورکوي څوک یې سړی به پوه شي چې ښځه خو ترخه ده اوله بیا وایي چې پلانکې کور دی زه پلانکې راغلی دا به څه وایي نشته خچته تللی دی سړی پوه شو چې ښځه خو زبردسته بدماشه ده بې برېتو برېته وره ده بې برېتو برېته وره ده ځکه اواز یې تیز دی نو اب دغه لک دلته کې ورپېد چېرته ته موږ ته څه پته لګي چې ته تللی دی را به شي که نه بس به درېیم د خولې نه نو باسي دانګي به او چې هغه ورته وایي پلانکې کور دی او دا ورته خوله نرمه کې چونډې نرمې کې رورې څوک یې ګوره خولې نرمه کړه هغه په کې خارښ پیدا شو چېرته تللی دی رورې اوس به راشي ښه شربت تلو کړم کټ درته برابر کړم بیټک کې کښېنې تاسو نه تپوس کومه دې ناز نیازبونو او نازکو خبرو سره د دغه میلمه په زړه کې کش پش پیدا کېږي که نه جواب راکوي اوس فقهاوي نرمه خبره به نه کوي ښځه سړي سره ټیټ خبره به کوي چې د دې سړي په زړه کې څه قسمه سوچ غلط پیدا شي نو دې جینۍ ورته داسې نرمې خبرې وکړې نو د دې هلک په زړه کې کش پش پیدا شو ورته یې وکتل چې ویې کتل هغه ورته مسکۍ شوه ګوره هغه جال شیطان ورته جال تیاروي او ورته مسکۍ شوه او ځان یې ورته نازک بدن که وی راځه که نه کور خالي دی هېڅوک هم نشته راځه ده چې د جینۍ هغه ادا ته وکتل د هغې هغه خندا او مسکا ته وکتل ور روان شي پرهیز مات شي د دې شاه جهان باچا ښځه و نورجهان دی وینده وه وینده خو په کور کې دننه خدمت کوي جارو وی سپلی او پکیړی پاکوي اوبه راوړي نو دا به د جهان مخکې تېرېدله را تېرېدله خو د ده پیړو پروا نه یو وینده په وینده څه کوم 60 ځلې لیدې وه 100 ځلې لیدې وه خدمت به یې وله کو اوبه به یې راوړې سپلی به یې ورته سمولې هېڅ پړی کې نو
نو یو ځل دا شاه جهان بادشاہ بار ته د سره دوه کمترې قیمتي کمترې بادشاہ شي وی قیمتي نو دې نور جهان ته ها دا کمترې ونی صدر اعظم نور جهان دا یو کمتر یو لاس کیونه بل کیونه بل بادشاہ شاه جهان بارلا چې لال بد قسمته نه یو کمتر د دینه والوت چې والوتا دې کې شاه جهان راغی ویا کمتر راوړه دی ول یو کمتر داسې لاس کې نیولې و ویا بل څه شو وی والوتا وی څنګه والوتا اوسه شو وتا نو دې نور جهان وتا بلم پرې خو دوی داسې والوت چې داسې والوت کنه دې یو عجیبه خندا وکړه دې جنې او دا لاسم په عجیبه اندازه سے اوچت کړ دا سټې مو سره راتاو کړ دا وجود مو سره بل شان کړ نو چې شاه جهان دا غیغه عادت او خبرو ته لاس ته مسکات او کتل خدای دې بیخ د کمتري و دې ستانه کمتر لکه نکاح پیو تړلا او خاتون اول ته جوړه شو دا بادشاہ خدای شو هغه شی ته جوړ شو نور جهان چې محلات ولا جوړ کړ دا ولې د پزړه بیل هغه خو صحیح کار وکړ وینځه وا نکاح کې واغښتا دا د خدای هغه اذان متاثر د دې وجه رسول الله مبارک فرمایي چې خدای په لاره ځینې غیبزي څټ پنتا وای لاسونو لبل چک نه ورکای او د اخر زمانه د خدای صفت داده چې په لاره دي مایلات ممیلات داسې چال بکې چې سړي ځان تر مایل کی او ځان په سړو ته مایل کوي څه دا د چال سره مخ سره لاس سره والو سره سټاولو سره او رؤوسهن كأسنمة البحر عربو کې یو قسم خان دي اصلا قبان دا سره تودي سره به داسې کوګړي دا کدا دینن زمانه دا بربند پیغله ک الله زمون د دې جنکو لونو خويندو په وجود کې او په سر کې حیا پیدا کی نو چې دې جنې وتا خپل مسکاو کړه د لکړه بیل لاول خبره بیا دا نو روان شو پرهیز مات شو رو ورغه شیطان التم وسوسه چې دلته مچي پرهیز رو ګډوډ لیکن زمارونو یو بچي چې پلار وسره خواريو کې جمعه ته بوزي منځه بوزي ناظره ته کینه هي پسته کینه او دا بچي لو پره پسې دا پلاری پریدي یا چرېم نه پریدي الله وی چې دا خدامه بنده دی بنده ما ته 100 کال پر پسې په مسجد نبوي کې جاړه کړي ما ته دروازه روجيني ولې دي ما ته د شپې په دا تیار شپه کې جلاګانی کړي دي نیک عمل دې کړي دي داروګان دې خړلې دي ما دلا روح ټټ ساتلې دي اوس بد پریزي کې بنده دې چته پریزو لکه یو بچی چې ډاکټر ورته دارو لیکي او دې پریزو کې او دې بد پریزي کې د پلار مخ کې نو پلار هغه بد پریزي ته پریدي نه ای بچی خیر دې ته جوړ شي بیا به وخوري مکه وګوري بچی د شپې بری بیا په خېټه کې دړي نه پریدي دلته الله د خپل بنده بد پریزي ته نه پریدي او منسک بد پریزي کې واچوا د ګناه مقابله به انسان په خپل کوي مونږ خلک ټلیفون کوي راځي په یو ګناه کې مبتلا ما دم راته وخای وظیفه راته وخای چې دې ګناه نه خلاص شم زوته ماحول بدل مونږ پیګو په دې خبر ماحول بدل کزه بدل یاره چې دا ما ډیره سخته مجبوری ده بس نو بیا به دې په مغواړه که یو سړی د ډن کې د متیازو په ډن کې ولاړی او دې د زمزم په بوزان اندي دې پکې دي شي نه او کدا ډن نه اوته او عام د خپل کوبې په دان واچولې دې پکې ماحول به بدلے لگ بت محنت کے باقی مدد برب العالمین کے پر ہندوستان کے یو باباو داغه نه لکه مشکو پشان خوشبو بدلا داسې خوشبو بدلا لکه د مشکو زمونږ د فارسی بانان وای په مشک عام باشد کې خود بگوید نه کې عطار بگوید په مشک هغې ته وایي چې په خپله د تزان خی چې د مشک عطاري به د مشکو صفت نه کوي هغه به لکه د مشکو خوشبو تلا نو چا ورته وی او خلق وته مشکی بابا وی مشکی بابا نومه مو وی یرا مشکی بابا تانه د مشکو د خوشبو ځکه کم نه پیدا کې او مشکو ډېر قیمتي شی دی ډېر قیمتي کم نه دا تر وړي هغه وی چې نه مشک استعمالومو نه مشک علم تانه دون خپل خوشبو چې دی وی زه الکو مولې خشتم خوبصورت ما په دې لارو کو سو کې دا بکسوي او ریشي پتی خلق بنجاری کې وته پردغات دیکھی او پخوا بده لارو کوسو کې بده سیکل خلقو ګرځو نو ما به دا شی خرڅاو خشته ډیرو
نو یو ځل مې چغه وواله بکسوي دی ورانجي دی فلان کې فلان کې فلان کې یو ښځه دروازې نه راووته ما ته ای بچې ای رورې لږ را دننه شې سودا ده نه کوو ما هغه بکه څه غشکری ور دننه کړه کوڅې ته خو چې ور دننه مې کړه دې ښځې فورا دروازه بنده کړه تیاره ولاړه و زنځیر ته جرنده وواله خدای ښځه را باندې څه کوي او ښځې سره وینځم ده او چاړم ورسره ده او ایمان یې مطالبه وکړه چې راځه دا ګناه به کوو ما وی دا خو ګوره ګناه دا څه کوې ما باندې ګناه کوې وی دا ښځه ما ته وي ته ما ته وګوره څومره ښکلې او څومره ښایسته یم او د خپل وجود ته یې وګوره څومره ښکلې ښایسته اوهو دلته سړی تېر وځي ما وی دا ښایسته وجود چې کوم الله را کړی دی هغه الله پې خفه کړه تا له چې دا ښایسته وجود الله در کړی دی نو الله پې خفه کوې لکه حضرت یوسف علیہ السلام نے چکل زلیخے مطالبہ اکلا اور دروازے وتجرنده کړي وغلقت الابواب قرآن شریف کے اللہ فرمائی وغلقت الابواب دروازے وتجرنده کړي دانه چې کني یو دروازه جرنده کړه غلقت الابواب لفظ دروازے جرنده کړه وی وقالت هيت لك رضا رضا او علماء لیکي دا زلیخه یوسف علیہ السلام ته وی اور خپل دې کړ رسول الله مبارک فرمایي چې ما بره په معراج په شپه په اسمانونو کې ولید نو د ټول مخلوق نیم حسن خدای ورکړی ټول مخلوق ډېر ښایسته هېڅوک نشته دروازې جرنده دي نو دا زلیخه ورته څه وایي یوسفه سترګې ډېرې ښکلې نه ګوره ځان ته یې راوړی پې ټولو نه مخکې به دا بندېږي یوسفه دا مخ دې ډېر ښایسته نه دی ټولو نه مخکې به دا چې پړېږي یوسف دا وجود دې ډېر ښکلی نه دی وی خاورې به شي او خاورو ته به رسي یوسف زه پتا شیخ یم ته ماته ګورې نه خو چې دې ته مطالبه وکړه وقالت هیت لک یوسف علیه السلام څه وایي قال معاذ الله اعوذ بالله عوذا د خدای په ذات امن غواړم الله په ذات پناه غواړم یا الله ما بچ کا الله ته رجوع کوي او بیا سوئی انه ربی احسن مسوایا انه لا یفلح الظالمون اے زلیخے تما توین دامونه د خپل د سترګې او مخ اشتري دا مال الله را کړی دي چې کم الله مال خپل وجود را کړ دا خپل وجود د وجه خشته ټکانه را کړ نو الله حکم از تاسو نن تاسو کومه چې الله ما سره زتا سره خېګړو کوم ته ما خپکه کما به خوشاله وایو زره سره کوم خوشاله به خپکه با او کته ما خپکه نو دا د غیرت تقاضا نه نو یوسف علیہ السلام دا خپل شکل الله راکړ د دې خپل شکل د برکت دا ما او ټکانه د بادشاہ محل الله راکړ نو الله خپکه دا خبره نه زلیخه وینو پرېدم دې چته دروازې جرنده دې چې بیا ایمان سره دي حضرت یوسف علیہ السلام دومره وسو وته پته و چې ور جرنده دي قرآن شو بل وسو کو چې وسو کو رب العالمین په خپل ورته دروازې کولاوي پروتوکول والا خدای ورکي دانه چې جرنده کولاويږي جرنده کولاويږي زنجیر کولاويږي دروازه مرسله کولاويږي چې تبه دروازه نه کولاوي الله وي زپ پېښه د ما کار پېښه یوسف علیہ السلام په پېښه چې ګناه خدای نشي کولی په ما چې زما دلري ولاس براچي نو دام زما لپاره غټه ګناه ده لاس به خامخا راځي زبردان تخلاصوم د مور دی وجود به جنګيږي بس هغه خپل وسو کو لږ مونږ قدمونه واغښتل الله زنجیر جرنده دروازه ټول ورته کولاوکل مخکې روان بلا 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 یوسف علیہ السلام الله پاک د زلیخې د جال نه بچ کړ محنت کوه بعض خلک وایي یاره چې دې ګناه کې مبتلا ما دینه نه خلاصېږم څه وظیفه راته خدای بنده که په وظیفو کې دی مسئلہ با حل وا محنت بکے مشقت بکے تب ځان نه پد پریزی مکو باقی به رب العالمین مدد کوي نو مشکی بابا وای چې زه الکوما او د جنې خدای مانه مطالبه وکړه او په دې چاړه دې ما مو چغه مو ما شرموم دې ما خدای تاسو په جنجال وې وی لاړم وی مې چې خایو کار دی او د اسمات راځي له د اسمات نو غسل خانه کې هغه کې حکم له د اسمات بیا بدل ګناه کوي چې ته مې نه پرې دې وی ما دې چې دغه باتروم دی ولدا خدا خوشاله چې ګنې بس کار بچ وشي کنه وی چې زه سین مشکی بابا وای الکم ځوانه کې جوش کې غسل خانه ته ورلم لیټرین تا لوی د اسماته مو کو ورکوټه هغه لوی مې راوغی فزان مې ومګ په مخسر او په لاسونو په وجود مکمل
مل میزان پلوی او دسماتی ککل کم او می مکر چې بار روته مو دی خزی ما تاو قتل کنا کہ ما خو پدان غول مگلی دی او وی قتل ای تخدای نیک دا دی سکلی دی دروازه کولو که تخت بیخ دی وزا وی مای ته دادې پچا کنا ای تانا تب بسخاب پینټول کور دی ولل لیونیا ټول دې سخاکم مختلا سونه دی په غلول وزا شبا دروازه کولو کړه او په غلی باندې تیر وته ویلانما خواکی وصل خانه تا التمی ولمبل جامع میں لرے کلے غم دا غلوی لان میں صادر تاوکو بی قسم دا اللہ پا ذات کہ اقا مانا دا مشکو خوشبو شورو دا ننا پورے غا خوشبو روانا دا پریس کوا اللہ با مدد کئے وجود لپریس خوراکم ورکاو پریس کوا ٹک پہ او کا خوراک ورکے پریس نکے سبا لبا مڑی بیا زمان پا دا علاقہ کی او خانو نمی دا تنالو بعضی مرگری بیو پیجے اب تا نمک پنڈے تا شبے تا داغا دا تکیو پتکو کے دا علم دیر خواه لکا دا بشیر جا دم پا دی شیزون اللہ بیلے لے دے دا علم پینزا دل دا وکا لس دل خود روزی دوڑے خوی نن مانا جمعہ کے چاچر ساکا وی دا بشیر جان پزل سار مان دے چی منگی اولا پورا کرو میں دا خویاوار مان دے که پورا کولے را میدان دا شخص دیرو سیرا نو دیم یا اودو یا را جاگ جاگا شو بشیر جان پا حرام کینا ستا خزا اس پوری لا پیدا شوی ندا اب جنت کے پیدا کی گی غیر دا دیم دا خزی نم کرے واقعی ملکوم دے باقی رشتاونا تا پوسو کرے خولو دا جب جب کل تبلا بیرا خزا کے اولا دیو کمر کے ویساتی سنگا خدا خوچو اس کے ٹیکس بلا بیرا کی ما پرونی اوزائی کی بیانو ادھے خوش طبع پر بنیاد چاوے گرانی دا چاوے داشے گران شو آگا ٹماٹر گران شو ٹیپر گران شو پلانکے گران شو ڈنگری گران شو دا بستے کہو سبا روکے دا خولا نمبیر وزی دی نماوی او سڑے آغا پلا را تیرے دا بل سڑی پیشو لام نو دیو دی الگا دا پیشو سڑا لمبے ظالم مڑا بشی الگا دا پیشو لمبے مڑا بشی آغا تے مڑستا پا ماسا زمان پیشو دا چمڑا چنو کپان فیلستا خونا چے زا پیشو دا ما پیشو پیش وی کام بختا ملا مڑا بشی الگا ستا پا ماسا زمان پیشو دا زی لمبو مریو کا نمری دیچی واپس لالا و راغی واپس راغی پیشو مڑا برتا ہوا مسئلے وطا حیران ولاو وی ما در تنوی ظالمہ چمی لمبا املا بشی زمان دیو نمازن وی ظالمہ پا لمبول املا نشوا و لمبولو نپسی میں نچونو لنو باغی املا شوا میں زبرو کا نچونو والا روزی لارا روانی دی بشیر جان با چا پلار نچون کی دی پلاس بخونا نچون کی گیا کہ جیسا قاری سے بولا سکرین میرین رامستا حضور پیور کنو پیالا خبر نو ہزار بوالا من باہر کے خبر میں دی پورے کولا زمانونو کہ وہ سلے خوراک کئی نو آغا خان بابا منم کنڈے تتاو آغا بدا علم پڑا نو ناجوڑا شنو ڈاکٹر لالا ڈاکٹر لالا نو ڈاکٹر تپوسو کو سخ پری نانو تخپلالو ہے نو ڈاکٹر ورطا دارو لیکل خویتابا اندنن نپس لم بند نمک کنڈے تا بدن لم بالکل بند گڑ چٹیر آواغشتا داروی رواغشتا نو نیغ لال نمک کنڈے تا دکاندار تا یو کیلو لمرا لسون کا وی ڈاکٹر را باندې پابندیو لګوله خو لا دارو مې نه دي شروع کړ خلکو دا کوي دارو شروع کی پرهیز وکړي نو چې کله دارو شروع کوم بیا را باندې پابندی د لم پابندی لګولې دا یو کیلو لا له پوکه چې نن خو به ارمان ورجو ځکه دارو به شروع کوم هغه ولا خو کیلو لم برابر کو هغه ولا سور کا هغه وو چې پلا راته نا ګومان کې ته ساو وتا مړې کور تر ورځ نو بنیاد دا چې وجود د خوراک ورکه پرهیز وسره کې دا کرنگی روح لچ خوراک ورکے روح لما پرید ورکے دا عبادت دا روجا دا تلاوت دا ذکرنا دا دا روح غذا دا نونینا پرید بورکے دا سنا دا گناہون پرید دیور نکل نو روح دی تباہ ورباد نو رب العالمین ذکا قرآن شریف کی فرمائی فاتبعوه قرآن پس ولگا واتقو پرید وسر اوکا اغالک متعلق خبر میں کولا چا جنہ و تاوازو کدے والروان شو اللہ وی چیزر چیتا پریدم طول عمر دی پریزو کو بد پریزی دی شروع کلا نو اللہ دا دی ذرت دا قرآن شریف یا ویات راواج ہے ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون معنی صدا زب مقصد در تبیان کم
अगर इंसान से टूल हमारे परहेज को तकवा अख्तियार का तकवा द परहेज नुम दे इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिन शैतान शैतानी चाल और वसवसा व तरह प्रेवता और दा शैतान पे बदपरीजी कई तज़क्करू ददी फौरन सोच रही ओहो कदा बदपरीजी में हमड़ बशम दा माल का में खोला खुदा मा दा ब्लड प्रेशर बनोरम हाइशी कदा अगवाल में खोला ब्लड प्रेशर नोरम खराबेगी कदा गुना में खोला खुदा मा अरसल अल तबाशु तज़क्करू फैज़ा हुम मुबसिरून सोच के प्रिय नजर वो लगी कि कदा बदपरीजी का तबाह किएगा मर किएगा हां दा कहलकम सोचो को कि मा टूल उमर परहेज हो तो शैतानी वसवसा चाल लागे कदे लवर गम दे देना ले खदिला तबाह बर्बाद हो मुझदा आयत जहन लरा अल तरा प्रेवत बेहोश जिने पोइश हो सड़े हो प्रेवत को मुसीबत को नड़ू पमुंगरा तीन नशी अभी ने तभी अल्लाह शाह बदा उचत करा सारा उचत रे को प्लार द दरवाजे मख के ओर दो इतो तखते दीजे कले लगों दे होश करा के दरवाजे वाला प्लार रवत चौकत ओइस वे खो में दलता बेहोश प्रोत थे बच्चे से जल्दर बांधे छो खलक रावस्त उचते के कोरते ओड़ कट के वाच प्लार वो पे उबा छई दास पे वाला मगे बच्चे चौवाले दरज दे ख्वान सशलो शो कि तबे होश शवे दे गले गले वही बाबा द कुरान शरीफ या आयत बेहोश बच्चे कम आयत थे वेदा कसियो जिने वागा मुतालबा पड़ा जबर रवान शो बदपरीजी में शोर पड़ा ना गाना अल्लाह मेले यो आयत रावस्त पदे बेहोश है यारे गम कि अल्लाह तब मासर सके खुदाया द टूल उमर परहेज में मान क्यों अल्लाह सब के बच्चे तमा तवाया कम आयत बेहोश अकड़े न देवता पगान बोला प खश्ता आवाज दा गया शो इन्नल लजीना तखौ इज़ा मस्सहुम ताइफुम मिन अश-शैतान तज़क्करू फ़इज़ा हुम मुबसिरून कोई के मुबसिरून सलगे वाला उसे और कलर अब लग बच्चे को जमा खश्ता बच्चे जमा खुले जुई जमा खिदमत कर शबीर आजा पेशमनी जमा खां पूरे इबादत या खुदा दा सोचो या परवरदिगार बस खलक रागों शो कफन दफन तकफीन तजहीद उशो जनाजे पे उकड़ा दफन शो यौरत बपत हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु चाना तपस्सु को या दादे गाले को खश्ते इबादत से मैं कहूँ अनखकारी बीमार नहीं वैसे बख वफात शवे ओहो विदागा दा वफात पे नाशना कैसा था अखो या वायत ती हुए वाक़ई सर मर दे वे कम दे प्लान की अल्लाह दे के लाटू प्लान ले रहा है प्लान वता पे जड़ा शो अमीरुल मोमिनीन जमा बचे द कुरान शरीफ आयत वजह ले दे अगर आयत मर करे दे जकी जुब कम दे दे खास करे दे लान के मकबरे के जकी लाट शो वर हो दे वे आयत सिंह मर को वेदा का सीधा आयत दी हुए वफात शो दे आयत द बद परहेज है ना मने का वफात शो हज़रत उमर से बताई बच्चे खबर तो दे दे वे खलक वही कि तदे आयत वजले ना ना बच्चे दे आयत वजले ने दे आयत द दुनिया द हुस्नुना द अल्लाह हुस्न द रसूल दे आयत द दुनिया द कड़ाउना द रब्बुल आलमीन मुलाकात द रसूल तमारो che कोर्ट के मास्कोतन यो सड़ी वो पागल खेते दल राशि अवली पे दल राशि वो हम खेर सरकड़े खोलने दा आओ नशपे पे दल राशि वो सगा खदित हुई एक खदिता कमाओ चिदा वो सरकड़े मना का वो होता राकलत यार बस मुमता से पता हो मुमको दल मीना उकला दरम कला यार गोरे बिया बदा को खाना रहा लाल डॉक्टर चेव का वे गोरे लगे कुल में दे कमजोरी दी और बिया बस सरकड़े को खाना उस सबाश पे लो तबिया खदित वो मैदार सरकड़ होता है ये मोड़ा देव से वही खदे खुदा तो बेगा टोल अशपखे टगड़ा देवे और चढ़े हुए और चढ़े हुए सख्ती पत्ता तेरा लगे पमाते ब्याह जरा पसीदा प्लार रोला दामोर जरा पसी ब्याह रो चढ़े गोबल जोड़ अगर तब पता रखे नन में उखड़ा कहना नन नो सबाल बे मौलाना हुसैन अली जान से जनाजा के चढ़े बमी हो गोबल बमी खेटा के बटे तुरंत चलेगी और चढ़े बम के चलेगी जान साहब जमारणो धक्का से मुसलमान खासियत थे कि तब पकवाना शरीफ बांधे लगे अमल के न परहेज बहुत सारा सर के उदे न का रूह बदे तबाह बर्बादी परहेज द कुरान द इबादत और इत्तिबा सारा इंतहाई जरूरी जब मुसरा परहेज